Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ehsan. I read in class 9. Today my topic structure of mitochondria. Nan zamanga topic the structure of mitochondria. No chimanga the mitochondria structure guru no mangba daga structure raku was the mitochondria structure tamangrazu. No chi the mitochondria structure tamangarashu mitochondria double membrane bounded organelle de. Or the cytoplasm ki the eukaryotic cell. That double membrane bounded organelle de match parade marker bana the outer membrane rakle de nuda smooth de. Dayana hamwar de or the purine protein na jol de. Ribana purine protein de pa surface pan na mawjud di or the hamwar de. Kam chi inner membrane de nuda dan side ta inward shwe de or the crest saza kalida. Da crest da kar kai chi padizi ki kam enzyme de nuda ta surface area sewa ki chi da khpal proper function waki. او کرسټي چې په یو مایټوکانډریا کې نو دا د 1 نواله تر د 50 پورې شي کېدلې به کومنګا وګورو نو په دې ځبان دا F1 پارټیکل موجود دی د میخ په شان تا نو دا F1 پارټیکل د 10 نواله تر د 100 نمبر پوری او دا په ریسپایریشن کې انوالو بي او انرژي تیارای به کومنګا وګورو نو د دې سنټر چې کوم دی په دې باندې ډي ان اے موجود دا کوم ریډ دا چې ما استری دی نو دا رایبوزومز دي او دا چې کوم دي نو په دې کې آین دي اوس کومنګا وګورو نو چې ټول ارګانیل منګا ګورو هغه سنگل ممبرین باونډډ دي چې ستاره څوک کوېسچن وکړي چې کلوروپلاست او مایټوکانډریا دا ولې ډبل ممبرین باونډډ ارګانیل دي نو کومنګا د هیومن ایوالوشن هیستوري وګورو دا د بکټیریا نه راغلی دی ساينس وی چې دا د بکټیریا نه راغلی دی نو کوم کلوروپلاست چې اغستې شوی هغه د سیانو بکټیریا نه اغستې شوی چې د سیانو بکټیریا نه اغستې شوی فار ایگزامپل دا یو کلوروپلاست دی ټیک تا نو چې د سیانو بکټیریا نه اغستې شوی یو ممبرین د سیانو بکټیریا دی او دا چې کله هیومن اغستونه یو ممبرین دا د دې د ځان سره نو هغه هم ډبل ممبرین باونډډ ارګانیل دی او مایټوکانډریا هم د قشانتا ډبل ممبرین باونډډ ارګانیل دی په دې کې یو کوېسچن بل پیدا کیږي کوستانه څوک ته پوښتنه وکړي چې په مایټوکانډریا کې خپل ډي ان اے هم پکې دی او خپل رایبوزوم هم پکې دی او د کروموزوم کمپوزیشن منګه وګورو نو هغه د ډي ان اے نه او د پروتین نه ساز دی او د پروتین سنتھسس رایبوزوم کوي دلته رایبوزوم هم شته او ډي ان اے هم شته او کروموزوم نه جوړیږي وای نو د دې د وجې نه جوړیږي دلته چې کم رایبوزوم دی نو دا صرف دومره پروتین تیاری چې د مایټوکانډریا د فنکشن د پاره ای یعنی څوک وایي چې دا 50% پروتین تیاری او هغه باندې صرف مایټوکانډریا ته چې کوم ضرورت هغه پوره کوي او د کروموزوم د پاره دا پروتین نه تیاری نو د دې د وجې نه به د ډي ان اے سره پروتین نه اټیچ کیږي او کروموزوم نه جوړیږي دریم کوېسچن دلته دا پیدا کیږي چې په مایټوکانډریا کې آین پکې دي نو دا آین څنګه ننوځي په پروتین په منګه وګورو په هغه باندې هم چارج موجود دي نو چې آین کله ننوځي نو دوی باندې چارج دا چې کله ننوځي په دې باندې چارج نه نو موږ ته پته ده چې په مایټوکانډریا په ممبرین کې چې کوم دی نو الکترون ترانسپورت چینج کیږي د مایټوکانډریا په ممبرین کې الکترون ترانسپورت چینج کیږي نو هلته د الکترون ضرورت نو دا مالیکول نه آین جوړ شي او هغه الکترون ورکي او په مایټوکانډریا په ممبرین کې به الکترون ترانسپورت چینج کیږي